دا صرف د مولا د پاره دی نه. واورا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کلکم راعن، هر یو په تاسو کې شپونکی دی، وکلکم مسئول عن رعیته، او د دو د ما تحت خلکو په باره کې به د ده نه تپوس کوي الله جل شانو. د امام نه به تپوس کېږي مقتدیانو ته څومره دین ښودلی و، د پلار نه به تپوس کېږي بچو ته څومره دین ښودلی و، د مور نه به تپوس کېږي لوڼو ته بچو ته څومره دین ښودلی و، د حاکم باچا نه به تپوس کېږي وزیر اعظم صاحب نه چې خپل رعیت ته دي د دین لارې څومره اسانې کړې وي. دا نه پلان کې ښه باچا صاحب دی او سړکونه یې جوړ کړل، هم ښه خبره ده. د باچا صاحب د حکومت د فوج دا ذمواري ده چې به مو تا ته سړکونه جوړوي، به مو تا ته پلونه جوړوي، ابا مو تا ته هغه زموږ ستا د خېټې کم تجارت چې دی دا کار به راته برابروي. دا د حکومت ذمواري ده که نشي کولی کوشه کرسۍ پرېږده. عمر رضی الله تعالی عنه ابه د شپې ګرځېده خوب به یې نه کوه، د ورځې به مې خو، او د شپې به ټوله شپه څه حصه به ګرځېده، ځان سره به یې ملګري واغستل. تاسو ته به علماو ډېرې قصې کړي. یو ملګری ورته وایي عمر رضی الله تعالی عنه سخت تکلیف دی درته، د شپې تهجدونه شي منځونه شي ستا په رعیت کې ګرځي، بس دی د ورځې د هغوی دپاره تا چې دی ټول ټایم دی خپل قوم ته ورکړی دی، خپل رعیت ته دی ورکړی، مسلمانانو په خدمت کې لګېدلی، د شپې خوب کوه. وایي تا ته پته شته که چېرته زما ملګریه یو زنانه ده او د هغه د اولاد بیماره ده او هغه د اولاد په بیمارۍ کې مړه شوه، ماشوم یې مړ شو، د هغې دهی نشته، د هغې دپاره تیل نشته، د هغه ماشوم دهی نشته، د دې زنانه دپاره طبیب نشته، یا څوک د ولږې نه مړ شو، د هغه غولي نشته، د هغه اوړه نشته، د ولږې نه مړ شو، تپوس پر چا نه کېږي؟ دا به د عمر نه کېږي. ای وایي دا واوره که د دجلې د سیند په غاړه په عراق کې د دجلې د سیند په غاړه یو چیلنګی دا د تندې نه مړ شو، تپوس به د عمر رضی الله تعالی عنه نه په قیامت کې کېږي. ولې زه باچا یم، ولې زه حاکم یم، ولې زه په دې ګدۍ باندې ناست یم چې مسلمانان زما ما تحت دي، زه امیر المؤمنین یم. دا ډېره سخته وظیفه ده زما ملګریا. نو د دې دپاره د الله دپاره زه دومره ګرځم چې څومره زما وس کې شته، کوم چې زما وس کې نه د هغې به رانه انشاءالله الله جل شانه تپوس نه کوي. زمونږ بادشاهان د دوی دا ذمواري ده، موږ هېڅ احسان نه منو. د بادشاه ذمواري دا ده ابه سړک جوړوي، ابه پل جوړوي، ابه زما د کپړو غم کوي، ابه زما د روټۍ غم کوي، ابه زما د اوبو غم کوي، ابه زما د فصل غم کوي، ابه زما د بیماری غم کوي. ورنه دا بادشاهي دي پرېږدي، پاکو خلکو ته دې حواله کړي، علماو ته دې حواله کړي، د عدل او انصاف والا خلکو ته دې حواله کړي، نیکانو منګزارانو خلکو ته دې حواله کړي چې ګوره چې الله جل شانه هی چلی او کنا. کله چې یو څوک بادشاهي غواړي دې مسله باندې ځان پوه کا، ما ته بادشاهي راکړه، ما ته اوټ راکړئ، ما ته بادشاهي راکړئ، ما باچا کوي. نو الله جل شانه خو دې ته باچاهي ورکړي، خو الله جل شانه د ده نه خپل لاس اوچت کړي د امداد. ولې زموږ ستاسو بادشاهان موږ نه په زور اوټونه غواړي، د اوټونو دپاره قسما قسم حیلې او بهانې جوړوي. نو د الله جل شانه نصرت د دې بادشاه نه اوچت شي. او کله چې بادشاهي رعیت را جمع شي او یو سړی منتخب کی د بادشاهي دپاره د علاقه د علم د وجې نه، د انصاف د وجې نه، د عدل د وجې نه، د اخلاقو د وجې نه، د پوهې د وجې نه، او هغه بادشاهي نه غواړي خو خلک بادشاه کي، د ده سره د الله جل شانه مرسته مدد دا یو ځای. پخواني بادشاهانو اوسنو بادشاهانو کې صرف دغه فرق دی. البته که کله اهل علم نو او بیکار خلکو ته کرسۍ ملاوېدلي نو خپله به صالح او نیک عمله خلک پاچي او خلکو ته به وایي چې موږ بادشاهان کوي. ځکه کرسۍ دا اوس د یو لوده لاس ته پرېوځي، دا د یو بلمازه سړي لاس ته بادشاهي د مسلمانانو مشري پرېوځي، دا د شرابي لاس ته پرېوځي، دا د پوډري لاس ته پرېوځي، دا د جوارګر او د زناکار لاس ته پرېوځي، دا د اسلام او د قرآن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د الله د دشمن لاس ته پرېوځي. په دې وخت کې به بیا تر خلکو نه اوټم غواړې، بیا به د خلکو نه بادشاهي غواړې، بیا بم در سره د الله جل شانه مرګرتۍ په دې مسله باندې ځان پوه کړي.